الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قاعدة تجويد القرآن سبق نمبر 3 حروف هجاء وترتيب مخارجها. مخکې دوه سبقونو کې د حروف هجاء شکلونه، نومونه تاسو پېژندلي. په دې درېیم سبق کې د حروف هجاء اوازونه ذکر کړي چې عام طور ورته موږ مخارج وایو. د حرف مثال د ماشوم دی، نو چې کله ته د یو ماشوم شکل پېژنې او د هغې سره تاله د هغه نوم درځي، نو بیا ته د هغه اواز وپېژنې. لکه دیوال نه هاخوا دوه ماشومان جاړي، یو پکې جاړي او بل خاندي، نو تا ته پته لګي چې دا جاړي پلانکې او دا خاندي پلانکې. ولې؟ ځکه ته یې شکل پېژندلی او تا یې نوم یې زده کړلی. بل مثلا یو سړی دې مدرسې ته راځي، د یو کس سره مېلاوي، د هغه کس شکل پېژني، د هغه کس نوم ورله ورځي، د هغې سره به چې کله دی دې کس سره مېلاوېږي، نو د هغه ځای به در معلومول پکار چې هغه دې بېلې به وباسي. نو دې مخارجو کې د هر یو حرف ځای ښیي، د اوسېدو ځای چې موږ ورته پښتو کې کور وایو. نو دا یو کم دېرش حروف هجاء چې دی، د دې 19 نومونه دي. غټ کورونه یا غټ کلي چې دي، هغه د دې 3 دي. یو حرف ته مری ورکوي، یوه ژبه ده او یو شور دی. دا 3 کلي. په دې 3 کلو کې بیا د هر یو حرف ځانه ځانه کور دی. بعضې کورونو کې 2 حروف دي، بعضې کې 3 دي، خو په دې کلو کې بیا ځانه ځانه کورونه دي د دې حروف. نو اولنی حساب چې هغه حلق دی. په حلق کې 3 ځایونه د مخارج. یو د مرۍ آخر دی، کوم چې سینې طرف ته نږدې دی. یو د مرۍ منځ دی، کوم چې بالکل د اول او د آخر منځ کې دا هډوکی چې دی. او درېیم نمبر د مرۍ اول دی، کوم چې خولې طرف ته نږدې ده. دغه شانې ژبه ده، نو په ژبه کې یو د ژبې ویښ دی، یو د ژبې ډډه ده، یوه د ژبې غاړه ده، یو د ژبې سر دی، او یو د ژبې منځ دی یا د ژبې شا ده چې کومونه حروف ادا کېږي. دواړه شونډې دي، نو په شونډو کې دغه شونډو کې مخارج دي. یو لاندې شونډه بره دوه واخرو سرونه، نور بیا د دواړو شونډو نه. مخارج د مخرج جمع ده. مخرج د حرف د راوتو ځای ته وایي، یعنې د حرف آواز چې د کوم ځای نه راوځي هغې ته مخرج. لکه عام طور باندې هم یو انسان چې کله کوم کور ته کوم ځای ته ځي او راځي، هغې ته د هغه کور وایي. نو دغه شانې د دې حروفو هم خپل کور دی. نو په دې کې اولنی مخرج الف، واو، یا مده. کله چې دا درې واړه حروف مده‌ي
خالی ځای خوله کې خالي ځای کوم دی دا خوله ده دا مرۍ ده د دې خولې د دې مرۍ د اخر نه واخله تر دې شونډو پورې دا ډډ ځای چې دی د دې ځای نه اواز راوځي با بي بو دا د دې د مده صورت دی په دې ځای کې د اواز دغه شکل راوځي او بهر د خولې نه خارج شي او ختم شي مخرج نمبر 2 ا ها ادا کېږي موږ ورته حمزه او تلفظ اواز د دې ا دی د مرۍ د اخر نه کوم چې بالکل سینې طرف ته تش ده د دغه ځای نه د دې اواز راوځي ا ها یو ماشوم اواز نه صحیح کېږي په دې ځای وایي ګوته کېږده که دې ځای حرکت کوو نو دا حرف صحیح یا اسویلی اواز چې حرف کوي های د دې ځای نه چې اواز راوځي دا مخرج نمبر 3 عین حا ادا کېږي د مرۍ د منځ نه روغ د منځ کې هډوکي چې کوم دی د دې نه اواز راوځي عین یو ماشوم نشي صحیح کولی نو لکه څنګه چې سړی وډۍ وهي عاق عاق کوي دغه شانې اواز راوباسي نو عین صحیح حا نه صحیح کېږي نو حا کې د ماشوم خوله کولو کي او بیا د تیز اواز راوباسي د مرۍ د منځ نه نو حرف به صحیح شي حا بیا د دې مرۍ منځ نه به اواز راوځي مخرج نمبر 4 غیر خا دا دواړه حروف ادا کېږي د مرۍ د اول نه کومه حصه چې خولې طرف ته نږدې ده د هغې نه ادا کېږي صحیح کولو دپاره د غین چې غرغړه ماشوم یا غرغړې انداز اکثر خلکو له ورځي دا به د غین اواز خا چې د خراش کې ټوکلو اواز وکړي مرۍ نښتي مرۍ ازادۍ نو خا به صحیح شي دا شپږ حروف حمزه ها عین حا غین خا دې شپږو حروفو ته حروف حلقي یعنې د مرۍ مخرج نمبر 5 دا هغه حروف دي باخوا چې د ژبې سره تعلق لري قاف ادا کېږي د ژبې د ویښ او بره مقابل تالونه ژبې ویښ ته چې کوم مخامخ تالونه قاف ماشوم نشي صحیح کولی وایي کارغه اواز وکړه قا حرف صحیح مخرج نمبر 6 کاف ادا کېږي د ژبې د ویښ او بره مقابل تالونه نو د قاف د مخرج نه لږ خولې طرف ته په دې ژبه به لږ شونډو طرف ته مخکې راشي کاف کا ماشوم د کاف اواز نشي صحیح کولی کاکا پیژني ځکه هر کور کې ځانه کاکا وي کاکا کاکا وایه نو اواز به څه شي صحیح شي مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر مده غیر مده قید ځکه ولګو دی ورسره ځکه وکړي چې یوه یا بره په مده کې شي نو چې غیر مده کوي د ژبې د منځ او بره مقابل کوي خو یاد ساتئ که چېرته یو ماشوم د ژبې د منځ په ځای د ژبې سر به راوچت سر نه وروستو دا حصه چې ده نو بیا به په جیم کې د چی اواز پیدا شي چا جیم به وویلی شي او په شین کې به د چین اواز پیدا شي
شین بنی چین او پیا کی با د جا आवाज پیدا شي هغه په شکل کې چې لپاسه د پریټه جا وسیو ماشوم بیا د جبه سر به لګي تحقیق دا سر دی ورته په شي باندې کړی چې دا حقیقت شي د جبه مین په بر اوچت شي ولا پروسه شي